أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهم نمبر آیت سورة البقرة. دې سورۃ اولنې باب 20 نمبر آیت پورې دی. یا ایها الناس اعبدوا. اول آیتونه کې الله تعالی د قران کریم اعجاز د حقانیت بیانې چې دا د الله یقیني او رښتینی کتاب دی. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قران لا تشویق د انسانانو پیرانو چې انسانانو یو قران ډیر جامع کتاب دی. دویم شک بکی نشته او دریم د هدایت ذریعہ د هدایت سبب او علت او شرط دی. دین ورسره به دریم او څلورم نمبر آیت کې الله شپږ صفات ذکر کړل د تقوا والا. یو صفات د عقیده چې ته ویل شي ایمان بالغیب، عبادت بدنی ذکر کې منځ کول، عبادت مالی انفاق فی سبیل الله. درې صفاتونه نور شی او قران او سنت باندې به ایمان لري، خاص کر دې مخکې کتابونو باندې او قیامت باندې. پنځم نمبر آیت کې ویل شي صحابه دې مخکې صفاتونه والا جنتین دی او هدایت والا دي. شپږم نمبر آیت کې الله به دویم جماعت ذکر کوي چې ویل شي کافر. حاصل دا دا خلق ایمان نه راوړي، قران او سنت په هیڅ اثر نه کوي، کفر اختیار او انتخاب کړي لري. اوم نمبر آیت کې الله ری سزا ذکر کړه ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. چې کافر شو الله یې زمنګ نور پیسو زړه وګونار څور د ګډ وټ کړه. اتم نمبر آیت مرا په دی خوا 14 نمبر آیت پوری بلکې اخر پوری او پنځل صفات د منافقانو تشریح. مقصد به د نبی صلی الله علیه وسلم امت لا تنبیه چې ای خلکو دې صفاتونه ځان ساتي. به دوه مثالونه رب تم د آیات مخکې سرداري. اتم نمبر آیت کې الله یو صفات د منافقانو ذکر کوي او ما هم بمؤمنین، دوی کې ایمان شرعي نشته. د آیت کې دوه صفات نور راوړي. یخادعون الله، داخله دوکه کوي د الله سره، والذین آمنوا د ایماندارو سره. الله سره دوکه کوي او مؤمنانو سره. خداع به دې ویل شي. قرطبی لیکلی ان تعمل بما امرك الله به، چې ته عمل کې هغه شی راولې چې تعالی الله په امر کړی، خو لیکن دین ثواب الشبه طلب کی وتطلب به غیره. د الله سره دوکه څنګه کوي؟ دوکه د الله سره کوي به ځامه په خپل ګمان. دوی مړه الله لم غپ ورکی، الله لم دوکه ورکړه. دویم قول دا چې یخادعون معنا یخالفون، الله ازما مخالفت کې واقع دي. سورې یاسین کې الله وې د ساس کې نمونه نه پیدا کې وړو کې بچي او شرالوې کې مصرانیخ شي. الله مخې له ودرېږي، الله وې د شو کدا وې نه د شي کوم دې ویل چې د الله سره دوکا. دریم قول ما علماء ذکر کړي عبارت د شه یخادعون رسول الله، داخله دوکه کوي د محمد صلی الله علیه وسلم سره. هغه بهترین اسلامي شی دی، لیکن د خپل ګمان کې دا سره دوکه کوي چې مړه په لا اله الا الله هم دوکه کوي.
خلک وایي کنه وړه پلانې ډېر ساده دی مړه غپ ورکا یره موږ ډېر چالاک یو اځه غپ هم دلا ورکی الله دا خو دوکي دا خو منافقانو صفات دي حدیث کې مرাজি ان البزازه من الايمان سادگی د ایمان نه خلا او ساده ودا مطلب نه چې انسان د یو روپې شی به 2 روپې اخلي نه ساده عزت پاسړي المؤمن غیر کریم ته دا سره دوکه کې هغه ستاسو دوکه او حرکت پیږي همړه بس شمپوشي وي دریم تفسیر دا دی څلورم یخادعون الله دا خلق لا اله الا الله کار کوي مقصد بګی دی چې د اعمال وینه مبچ منافق انسان مخکې مونږ ویلي لا اله الا الله ویلي دی الله امر نو کړي خلک دا ګمان کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وشي يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم دوی دین کې آکار کوي چې دوی په عرف کې عادت کوي ورو سبرا چې يهود عادت داو واز د الله په حرام کړی وی لیکن دو باغ ولي کړی وړي به ته جوړ کړ بازار کې به خرج کړو پیسې استعمال کړو مړه مو خواز نه خورو لیکن ټول ما یو شی دوی معامله د دوکې ده آیات باندې به سوال دی یخادعون با مفاعله د نو دوی د الله سره دوکه کوي او الله د دوی سره دوکه کوي الله څنګه دوکه کوي یو جواب دی چې بس دی ویل شي د الله صفت چې کوم داغه د شان سره مناسب ای دې دا معنا چې الله د احکام د دنیا برمانی جاری کی هیڅ اجر به ورنکي ځان بسړي کې اجر بني یره دې خلکو ظاهر نه خر اسلام ده لیکن باطن کې عذاب دی هغه دنیا کې والله سره دوکو کی داغه د شان شه مناسب ده ابن عباس وی جنت به ورته الله کار کوي سب الله په بند کی دوی دا دوکه ولي کوي یو خدای دی وجنا چې موږ به دوی لزان کار کو شر موږ مؤمنانو راز به تیلا راوالو سړې دی ته وګړې چې داغه راز داغه ملګرو راز والینو کله خستلېږي چې ځم بو سره ویلېم کې شریک به خپل دوستان لوي خبر نه د څه کارونه وکيږي کې دی وجنه چې داخله زمون تعظیم وکي ځکه منافقانو سره مش داغه می داخله څنګه زمونږه کرام وکي څنګه مونږ یاد کی څنګه د جامعہ کې پیژندل چې دا پلانې سیب دي سیب تو غم وړي دي مؤمنان قتل نه کی غنیمت تم لري مؤمنان سره دوکي کوي اوس الله پیرت کوي وما يخدعون الله داخله دوکنه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانون سره وما يشعرون نو پويږي پر خپل دوکه باندې تو غوینو نم الله یا خو دي ځان دې برباد کی عرب متل کې من حفر بیرا لاخيه فقد وقع فيه سو شرور لکوي کني خپل او به غورځي کی آیات ساتي مومن له دوکا ور کوي لیکن الله یې غیر بش دیت کې څو صفاتونه ذکر کړو دا د الله مومنانو سره دوکا دوی عدم الشعور ورسات وزبل صفات دوی فی قلوبهم دری خلق بریزونو کې الله مرض نفاق دی مرض د نفاق د لفظ قران کې مرض در لشکره راغله ماده تقریبا 30 کرت جسمانی مرض هم کله ویل شي نفاق سورہ احزاب کې والله بیان دیو کې پردې زنانه له اعلان الله قران کې فرمایي کنا زنانو لا ادب ور کوي چې کله تاسو سره څو خبره کې نو جوړه خبره مکو صفه خبره وکا وو یا نه فیت مع الذی فی قلبه مرض څنګه چې کوم زنانه جوړه خبره وکي مرضی سړې کې تمه پیدا کیږي چې دې کې زموږ مقصد پوره کیږي نه قاطع بد اخلاقی مکو کنزل حسد مراد دلتا پیر پار د انغماس الله دې زړه کې نه مرز دی مخکې مونږ ویلو زونه درې قسمه دي مؤمنانو او د انبیاء او د کافرو فزادهم الله نزيد الله دوی لره دا مرز دې لفظ دوه قول دي
یو دا جمله خبریه ده الله ورته مرض زیات کړي، یی جمله دعایه ده ابن جریر لیکي الله دې مرض زیات کړي. ابن جریر دا آیت تشریح کړي دینه معلومه شو چې کافر انسان له خلق دعا خیره کولی شي، مړ الله دې برباد کړي. يهود د سمو شر خیره ولې کوي وکړه ورته خیره، الله ورته خیره کړي. مونږ وی چې يهود نصاراو دې ملګری دې الله برباد کړي. څنګه دې آیات کې الله ویلي دي. شیخ الاسلام ابن قیم لیکي مرض دا معنا خروج القلب عن اعتداله وصحته، زړه اعتدال او صحت نه بارش. صحت دا معنا چې الله پیژني، د الله سره مینه او ساتي، مؤثري نه داخله د الله سره مینه ساتي، نه الله پیژني، نه د الله قرآن نرنګ اخلي، نو مرزين دي کنه. قرطبی لیکي سخت عذاب د الله دا دی چې انسان له الله زړه وران کی کله کیږي. بیا ورانی کې پدې چې انسان ډیر خوراک کوي، زیات خوبونه کوي، هر وخت دا ودی د شپې موده ساره موده مانځه په متصله موده دنیا کار له شکلک ناسي شي دی وخت نه مخکې ځان لرسي چې دین کاری بس غلی وي، زیات اختلاط، زیات خندا، د الله د ذکر نه غفلت، زیات زنانه سره ناستا، هر شي چې خپل اعتدال نه زیات شي باس دا سړی له مرز پیدا کوي. جوړی کې بس قرآن باندې ذکر باندې د یتیم په سر لاس راخل، مسکین باندې خرچا، قبرستان لتل، جنازه کې برخه خصل، د مریض تپوس، دعا، خاص کر د قرآن او سنت درسون لګي نسل. اوس تخفیف ولهم عذاب د خلق العذاب د الله علیم درناک بما كان یکذبون، په سبب د دې چې د خلق دروغ ویل دي. علیم دا معنا مؤلم، کانو فعل ناقص یکذبون مضارع همیش دروغ وای. دروغ په دین کې دا خو ناروا دي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چا چې قرآن تفسیرو کې په خپل رائے باندې دې سړي ځان له جهنم کې سټ تیار کړي، ته به ځان له مفسر او ځان له برباد کړي. د دنیا په امور کې دروغ عام ناروا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن انسان به بخل وکي، میدان د جنگ نه به تک دروغ نه وای. ټیک د مسلمانانو مابین کې جوړه خپل زنانه یا مجاهد هغه دروغ وای، دا به جایز دي. هر چې توریه عام جایز ده. توریه دا معنا چې لفظ دوه معناګان لري، ته یو والی مخاطب بلا. ابو بکر رضی الله عنه سره رسول الله روانو، چاته بوختنه وکړه دا سړی څوک دی؟ ورجل يهديني السبيل، دې سړی د مال لار خي. مشرکین ویلې چې دا لار معنا د دنیا لار خي، ابو بکر ویلې چې معنا د آخرت لار خي. دلیل په دې چې مجاهد انسان دی. یو څوک ته چا بارے کې بوختنه وکړي دا څوک دی، نو پوره تاریخ مې نه بیانې، شردا خو ډېر خطرناک سړی دی، سخت کارونه کړی دي، دا پیژنې پلان ځای کې معاملې یاد شوا او هغه د ځوان کړی دا ودا څوک دی؟ والله بس الله یو بندر ملما دی راغلی نور پرې دی استا دروغ دا خلک وایي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې پوښتنه وکړه من اين د کوم ځای هغه من ما، نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ د منی نه پیدا یو. دشمن ویل کې دې چې دا کوم ځای کې قریه نه توریه جائز، دین کې دروغ ناروا. د مسلمانانو مابین کې مجاهدینو له خپل زنانه د جایز، نور له حرام. زړونه کې مرض یو صفت، دروغ بل صفت واوري. واذا قيل لهم شو ویل شي د خلق لرا فساد مکوي په الارض بل ازمکه کې نهي المنکر کله مقدم او کله امر بالمعروف. فساد سمانا خازن لګي تعويق الناس عن الكتاب والسنه، خلق قران او سنت نه اړول. خروج الشان الفائده، فساد دا منه د الله نه فرمانی مکوي. فساد دا منه انسانانو مسلمانانو مابین کې فتنې ملټ وای. فساد قاسمی دا وی جنگونه مو جوړوي، دا ټول وغیرہ اغل. کل من عصى الله فقد افسد، چا چې د الله نه فرمانی وکړ بس فساد وکړي. فل ارج معنا عقیدوی دنیوي دواړه. نو دوی سوی کار کوي د فساد او نه میزان له خودلې د اصلاح.
قالوا دی وی انما نحن مصلحون یقینا من یو اصلاح والا اړه مو اصلاح راول دی ملک کار د فساد دیونه می ورکه دی اصلاح الله د ناروا ده تاغه د منافقت صفت دی اصلاح خدا منا چې خپلم جوړي شکلم جوړي معاملاتم جوړي بل کوششم کوي جوړوالي ستاره شکل لګورو د اصلاح لګورا بل به اصلاح نه بل بس اصلاح ته وکي مصلحون دا منا فساد څنګه دوی اصلاح ویل الله مرزید دي کنه کله دنیوي معمولی جزئیه ګټه یوځای کې لري نو ټول مقصد پرې دی دیم دا کارونه دوی په نسبت باندې روچت کاری ډېر پته شیخ مفسرین خبره بیانې حق مسله هغه په ارچا باندې ترخی سوال اهل حقنا حقدار سړي نیک انسان شي اغل شوې چې صاحب را جامع د سنت نه خلاف ناصر سنت نه خلاف هغه جزاک الله زما تربیت ته وکي باطل فرس له هوا چې تا کې دا جرم د نورم زید کړی شي وېزه زې نورم کوم لاس اخلاص نو کله چې سړی فساد کوي او هغه غل کنوم ورکه الله دا منافق شو عمر رضی الله عنه ویلي رحم الله من حدان الی عیوبی الله درهمږي پاغه انسان چې زما عیبونه مال بغوتو کی ځکه حدیث کې راځي مؤمن د مؤمن شیشه ده شګه سړی خپل ځان ګوري کنه چې منو چې زره رسیدلې بس زره رسیدلې پلار مې رسیدلې اورور مې رسیدلې مو خو مونږ یو دانو څه ساده ګاندي ورسات کې الله سبحانه رد کوي چې او مفسدين او فسادین الله خبردار سخت تاکید الله وکي انهم یقینا داخل شهم المفسدون قاسم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن شعور نه بالکل عقل نه لري شعور پکې نشته تر خبر ارس معرفه ورسات کې الله وسوي منافق به دې پیژنې چې همیشه صحابه به دي خلکو له بیانې دا صحابه مړه دار کم خلک دي او سادهګان خلک وو سپکه وي آیات دلیل به دې چې روافض شو وغیرہ دا ټول الله په نظام منافقان دي ځکه دوی له صحابه دشمنان دي هغه انسان منافق دی شاګر دی خلکو تایید کوي او صحابه سره دښمنی کوي او کنه معاویه را خطا کړي دا ابوبکر دا کار کړي عمر دا کار کړي رضی الله عنهم اذا معنا کله دوی له ویل شي قیل قائل عام دي چار چویل علی سبیلی خبر لغوګ دی لهم کې دې ګټه ده واذا قيل لهم شو ویل شي د منافقان لري ایمان راوړی کما من الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی صحابه ناس مرا صحابه عبد الله ابن سلام هغه وخت کې ناس نام داخل کو کنه کامل خلق صحابه له به ولې ناس ویل شي مفسرین دې کې وې دې کې اشاره ده له د انسانیت چې څومره د کمال صفاتونه دي هغه ټول الله د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو کې راجمع کړیو شت خلق او شت بہادر خلق اهل علم حیانات عبادت والا متقین مجاهدین محسنین د انسانیت چې څومره د کمال صفاتونه دي الله د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو کې راجمع کړیو الله یا الناس صحابه خوري روچت خلق دي نو دوی څه جواب کوي قالوا دی وی ان من ایمان راوړو کما من الصفاء لکه څنګه ایمان راوړې دي قمقلو اصحابو قمقل خلق دي موږ څنګه دي قمقلو نه ایمان راوړو صفاء جمع صفه صفه هغه وخت انسان جوړیږي چې ابراهيم عليه السلام د ملت نه مخواړي علم چې نه ادم صفه دي عقل چې ناقص کله چې سړی په الله باندې دروغ وتړي خاص کر د نبی نه اراضو کی صحابه له شو قمقل وی الله ودام قمقل له دو صحابه له ول قمقل ویلي یو خدای منا چې د منافقان دي بنصاف زامن دي دویم دوی صحابه په قدر څه پويږي ان صحابان خلق دشمنان دي هغه څه چې په ایمان نه پويږي صحابه قدر خو هغه چانه معلوم دي چې هغه صحابه بارک عقیده لري بل صحابه فقراو کله پیدا ویل چې دوی ګور د پلار نه کې دین پرې خو دلې نبی صلی الله علیه وسلم یو گمراه راغ تابعداري کړي صحابه ارسل پلار د دین نه قربان اول
د دې وجه امام مالک نه دا خبره نقل لا چې کله سړی په زری په اندازا خپل ځړ کې د رسول الله نه ملګرو سروران ولري دا سړی کافر دی ایمان نه خلاص دی عائشہ فرمایي چې کوم مجلس کې د رسول الله نه ملګرو تذکرہ نه کیږي خاص کر عمر د شي مجلس کې به الله خیر د سره کینی دي صحابه سره مې د ایمان دی ان شاء الله بار بار به صحابه منقبت راشي خدای مینه نه د ظاهري ویره ما صحابه سره مینه نه د ټول اعمال دینه خلاف دي فتوی دغه نه خلاف صحابه سپک معرفي کوي اوس الله جواب کوي صحابه دفاع کوي الله خبردار انهم يقينن داخل شيء مصطفى هم دي خمقلان دي ولكن لا يعلمون علم نلري هل تو لا يشعرون فسات پټ شي وګنه ما شعور او تکافیو آیت دلیل بدی دوی صحابه له خمقلو ویل نه الله دوی له خمقلو ویل اوس وحی نه راځي چا چې صحابه مبارک کم الفاظ استعمال کړه مق الفاظ استعمال ول پکار دي نعوذ بالله من ذلك روافض شی وغیرہ لیکي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نو وروسته ټول صحابه کرام مرتد شوي دي سوا د شپږ کسان نو موږ وای تاسو مرتدي کله وای کزمو امام غایب راغی د عائشه د قبر لبه سل دری ورکه ځکه عائشه زناکار و نعوذ بالله من ذلک کله وای کابو مکه او مدینه باندې زمو حکومت راغی د نبی د خوانه په دادو خبيسانو با ابو بکر عمر افسوس په حال لري مليانو چې خپل ګلان دی واته یو صحیح عمل په صحیح حدیث د نبی باندې ثابت نو ایسر یو بل په خلاف باندې تقریرونه پوسټري مناظري رفع الیدین شته او نشته تراویح شلیو کاته امین شته او کنيشته الکه دا ټول طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم د چې په کومه طریقه چې عملو کې زمونږ مومن روړ دی راشه خپل دشمنو پیژنه چې شیره هغه روافض دي چې اسلام نه منځوړي ایله سره ټول یو طرف باندې شي خو خبر ادا ده شیخ الاسلام ابن قیم لیکلي بدایع التفسیر کې چې کله کله ابلیس سره برش معاملاتو کې راګیرږي چې عام مقصد نه ټول سټونو باندې شیطان ناس دي نو صحابه له کوم الفاظ چې استعمال کړم به مق الفاظ استعمال ورته دوی ویل قمقل الله تاسو قمقله او زمونږ وی چې داخله په خپل مرتد دي چې دوی صحابه له کنزل کوي الا خبردار انهم يقينا داخله کم دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون پويږي ورسات وزبل صفت مؤمنان سره چې مخامخ شي مړ تاسو سره شي نور لاړ شي مشران له مړ تاسو سره مؤمنان خو سادهګان خلک دي واذا لقوا الذين امنوا کله چې منافقان مخامخ شي دا چې اسره چې ایمان راوړي قالوا جواب کې وي امننا موږ ایمان والایو لقدا منا چارنګ نه صاف مخامخ شي زیارت کې قسم مقصدی قالوا دی وی امننا موږ ایماندار یو واذا خلوا الى شياطين ما الله شکر الله شیخ پر مشران لرا شیطان جمع شیطان دې کې معنا د سوزیدو د بعد الله د رحمت نه لړې دي امام راغب لیکي كل متمرد من انس وجن وحيوان فهو شيطان ارسر کش مار دا غسره بد شکلا شری جنی جاسوس ایدوی ناروا مشران دی ټول لویل شیاطین نه ورته چې لکه فروخ مؤمنانو مجلس کې ناس دا ولی جواب قالوا دی وی چې ان معكم موسی اسریو انما نحن یقینا من شورغلو حالتنو منغو مستهزئون ټوک ماران ټوکیم کولی تور دې پر مجلس کې لګزره کینو سوې ده معیت به اسماعیل یو عام او بالخاص معیت په درجه کې په سزا کې په عمل کې په جنت کې کفر کې قران کې والله بار بار دراوړي یو د الله خاص معیت دې چې په منظر ازي په تقوا تزکیه زکات قرض حسن اتباع نبی اخلاص انما نحن یقینا من ټوکی کون کې مستاجون دا معنا ټوک ماران یو سخریه ده د سړي شخصیت پورې استهزاء دا غره بدن پورې سزا را معنا د وصف پورې مزاح خوشتبی دا به جایزه تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې دویش مزاح نقل دي
کې بوډۍ بندګي کوله. نبی صلی الله علیه وسلم بوختنه وکړه دا بوډۍ څه کوي؟ دا بندګي مړ بوډۍ خو جنت نه نشي. ایستا په جړاش نبی صلی الله علیه وسلم ویلي جنت ته منځي په صفت د بوډۍ ته الله به پیغله کی. ابن عباس فرمایي دوی مې چې ویل یا رسول الله موږ له وخ راکا دوی کې بچي به درکم. نو سازنانه په کار شو زو غواړم تاسو مال دوی کې بچي راکوي. نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا وخ دوی کې بچي نه دی خوشتبي وکړه. لیکن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله انسان به ځای خندا کوي یو لسمره زونه د کې پیدا کیږي به ځای ټوخي. سلف صالحین لګي دا ارش تخمي د دشمنی تخم ټوکا چې کله خو چا سره ټوکا شروع کړه بس اخر به سب دشمنی بدليږي. دویم انسان چې کله دا مزاح غب شپ مجلس کې پری دی دا مسړې باندې شتر او تازه وکدا شند شروع کړه ځان له کار وکړو. کمزور سړی په درمانه جرأت کې راشي نور ساعت کې الله جواب کوي. دوی صحابه پرټوخي کړه الله زبر پرټوخي وکم الله یسجو بهم الله به دوی پرټوخي وکي مهلت بور کې دوی لافه تو غیان په سرکشي د دوی کې عامون سرګردان یسجو بهم دا الله صفت دي. دوی پورې پرټوخي وکي کم چې داغه شام مناسب یده چې معاملې بالا دوی پورو کې شیلا خلق عرف کې ټوکا وي یا بدلر ټوکو. لیکن ظاهر د قران بس معنی کوو نور الله لا حقیقت پرېدا دا د الله صفت دې کوم داغه د شام مناسب. ابن عباس سے فرمایي جنت ورته الله کار کوي سبي ته منه کی یمد کی معنا د مهلت او زيتي عام ویل شړاندل او عام حرامانه د ظلم لاندې کوي کې الله ابراتري د گمراهي ورسا کې بل صفت اولئک الذین هدى انسانان دي شخص ته گمراهي بل هدا په مقابل هدایت شرک واقع توحید ورکی بدعت واقع سنت ورکی اختلاف واقع الله اتحاد ورکی فطری هدایت ورکی دوی سره کنه فطری به داخله شو بری هدا باندې دومره به همت خلک دنیا ورکړه دین ورکی دنیا واخستا. امام رازی وی پټول انسانانو کې به همت اخر دي چې دنیا په دین باندې ګټي او ټول انسانانو کې قمه قلاق انسانان دي چې خپل دین رانه یو پر د دنیا جوړي. تاسو ګورئ د خلکو څنګه دینونه برباد کړ درو فتنه هر قسم مصیبتونه ځان لره واړول خو چې د بل چا ژوند برابر شي دین یو بیلړو دین دی له ورشي قمه قل نسبت طرف تجارت له مجازن تاجر کرے تجارت کوي کنه یو کارم کوي بلم کوي یو کی او به بل کی به وګټي دنیوي او خروي ورسره ان شاء الله راشي دنیوي کم دی او خروي کم دی. وما كانوا محتدين الله ان داخلك شاملار والا سماده د سره په تجارت باندې پويږي نه صاحب له حال دي یا کله انسان تجارت کې مال والی ډیر بوجي باندې مال والی نو ایسا یا غنر کی جګواله ټټواله راشي بل ورځ نور والی ایسا به ګټو کی داخله ک الله ورس پر الله بربادي معنا د ایتونو دا یخادعون الله داخله دوک کی د الله سره والذین امنوا دا چا سره ایمان راوړي دوکن کې اعلان په سم مگر د خپل ځانونو سره شعور نه لري په قلوبهم درې پرېزونه کې مرض د نفاق دی فزادهم الله مرضا الله دې ورته مرض زیات کی ولهم عذاب الیم د خلق له درناک عذاب دی بما كانوا یکذبون په سبب د دروغ د دوی. واذا قيل لهم شديت ویریش فساد مکوې د ازمای کې نو قالو دی جواب کې وی انما نحن مسلمون یقینا من اسلام والا الا خبردار انهم یقینا دوی چې هم المفسدون هم دوی فسادین د ازمای کې ولكن لا يشعرون لیکن نه پوهیږي شنو میزان لې خود لري اسلام. واذا قيل لهم شویل چې دوی لره ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دي صحابه عام خلکو قالو دی جواب کې سوې ان من وای مونږ ایمان راوړو کما امن الصفاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دي قمقلبي وقفو الا خبردار انهم دا منافقان چې هم الصفاء دي قمقلان دي ولكن لا يعلمون نپیږي پر خپل قمقلته. واذا لقوا الذين امنوا شكل مخامخ شدا چا سره چې ایمان راوړې نو قالوا وي آمنا موږ ایماندار یو
واذا خلوا الى شياطينهم شلار شي خپل مشران لرا قالوا دی وی چې ان معكم مستاستر بدی جماعت کیو انما نحن مستاجون یقینا مو ټوک مارانا الله يساجو بهم الله بده پر ټوکو کی او بدل ورکی ويمدهم الله بمهلت ورکی دوی لرا فی طغیانهم پسر کشی دوی کی یا مون سرګردان اولئک الذين اداغ انسانان دي چې اخست گمراهی بل هدا په مقابل لیدت نفمار بحت تجارتهم غټو نکړه د تجارت وما كانوا محتدين او ندي سملار علام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك